د رژې متعلق د پیغام د خلق پوښتنه کو نو کوم ملګري دغه وروایي ښه دیوت یې شیر کوي چې خلک ته دغه رژې نه پوتې نشي او خلک د دې ثوابه نه محروم نشي او خلک دا ثواب وګټي. خلک دې متعلق پوښتنه کو چې آیا د محرم رژې دا کله دی؟ د مو عزتمنې د محرم رژې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې کیم سړی د محرم دوې رژې ونسي الله رب العزت د تیر شوي یو کل ګناهین الله معاف کوي. او نره په حدیث شی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د رمضان د رژې نه بعد چې کیم دغه فضیلت وشلی دا داسې فضیلت د بلې ورځې نه ده وشلی لکه څومره فضیلت د دغې ورځې دا د محرم د رژې کیم اجر ده. نو دا د مو عزتمنې دا دوې رژې دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله په مکه مکرمه شو دا رژه به نیوله یوم عاشورا نیوله او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دې مکې مکرمې نه لوړو مدینې منورې ته په مدینه منوره شي یهود هم دا رژه نیولې وه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې دا یهودې تاسې دا رژه ولې نه سئ؟ بیا دی دا خبره ورته وکړه چې د میژ پیغمبر حضرت موسی علیه الصلاة والسلام بن اسرائیل ډېر اوچات پیغمبر تیر شوی ده. هغه پیغمبر په دا ورځ باندې سارا د بن اسرائیل الله رب العزت په هغه دریوبه شي دی ته الله نجات ورکړو. فرعون سارا د لشکرې سارا د فوج ټول الله په بحر کلزم شه الله پاک تباه کړو. نو میش د دې پر دا رژه نسي چې میش پیغمبر بچ شوی ده میش بن اسرائیل الله بچ کړي دې شکر یې د پر میش دا رژه نصیب. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سبه تو فرمیل په دا مقام باندې نبی علیه الصلاة والسلام مو فرمیل چې په دا خو میش ډېر حق دوری چې دوی رژه نسي میش رژه نسي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یهود سره د مخالفت تقلل د وجنه چې دې سره په دغه شیشه چې میش مشابهات رونی شي او دغه سره میش غارونی شي د مخالفت د وجنه نبی علیه الصلاة والسلام او فرمیل کچره ز آینده کول ژوندای و نو زه به دوې رژې نسه زه به د یوم عاشورا رژه به نسه او یا به یوه مخکې به ته نسه که مخکې نه وي زه به یوه وروستې رژه به سره نسه یعنی زه به نم تاریخ د محرم رژه به نسه او لسم تاریخ په نسه او که چیرې نم پوتې شو بیا زه به لسم تاریخ رژه نسه او یا به یوه لسم تاریخ نسه. نو د مو عزتمنې میش د پاکستان څومره علما دي څومره مدرسې دي څومره مفتیون دي هغې په نیز باندې د مو عزتمنې میش سبوته جمعه مبارکه ورځ دو سبو د محرم نام تاریخ ته یوه سبو رژه دو که څه کې نیوی شي نه پوتې نشي. او بله د مو عزتمنې لسم د محرم یوم عاشورا کې مې رژه دو هغه د مو عزتمنې د اول ورځ درسي. نو که چا دا دوې نیوی شي نو دا ډېره بهتره دو. که چا دا نشي نیوی نو بیا داسې کړای شي چې اول په ورځ رژه لسم محرم ده او د دویم په ورځ باندې یوه لسمه یا دا جمعه اول ونسي دا اس موجوده چې کوم ثبوته دو جمعه دو که دا به نه پوتې شوه بیا هغې نه بعده دې په ځای باندې لسم یوه لسم چا اول دویم ده نو د مو عزتمنې یو خو سرکوري چوټیه دي هغې خلکې ته چې کوم سرکوري خلک دي کوم عام خلک دي د مو عزتمنې موقع دو چې دغې ثوابه نه میش پوتې نشي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو کل تیر شوي ګناهونه الله معاف کوي نو دې وجه نه دې نه میش پوتې نشي. که چیرې میش په خپله نشي نیوی د مو عزتمنې بیا داسې کړای شي چې میش پکې راشي ښځینه ته ووایي چې ښځینه دې دغې ثوابه نه محرومه نشي دې ثوابه نه پوتې نشي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي دا د حدیث نه یوه رژه ثابت تو چې دا بالکل په حدیث مستند سره دا ثابت تو چې رژه نیول شته په یوم عاشورا باندې
او یا یوه ورځ مخشه یا یوه ورځ مخشه یا ورځ ته وې سره نم تاریخه یا یوه لسم تاریخه دا رژون سي. او بله خبره د مو عزتمنې دویمه دا د پیغمبر د احادیث نه دا معلومیږي که چا په دا ورځ باندې په خپل بال بچ باندې ښه فراخ رزق وخوړلو، خروز شو کې بسیار پېښ کړو او بال بچ باندې خوراکونه وکړل، دم نه پرې پیغمبر سم د حدیث نه معلومیږي چې یو کول پرې به الله په دې باندې خوراکونه کو. نو دې وجه نه په دا ورځ باندې حاکمه ورځ دو اول ورځ ایوم عاشورا دو لسم تاریخ د محرم ده. په دا ورځ باندې که چا په خپل بال بچ قبیله باندې وخوړله یو کول به الله په دې باندې خوري، اگر که دا غریب ویلی نه وي او چې سمره واس مطابق وي چې دا خروج شوکه دا پېښ. او بله دا خبره د مو عزتمنې بدعات نه ځان وساتئ. په دا ورځ باندې ځنه خلک پیلوینه پخوي، ځنه خلک خوږه پیلوینه پخوي او ځنه خلک شربتینه خوږه شربتینه جوړوي او تقسیموي او یایي چې دا ورځ د حسن حسین دا د حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ دو. د مو عزتمنې دا خبره د فضیلت دې وجې نه ده، دا خو د حسین رضی الله تعالی عنه ته خپل یو دغه شهادت دا خدای پاک هغې ته دغه خوش قسمتي وه چې په دا ورځ باندې هغې یا دا شهادت مینده کړو. یعنې دا فضیلت د پیغمبر علیه صلات وسلام نه مخکې نه د فضیلت ده. نو دې وجې نه مو عزتمنې که ځنه خلک په دې دپاره شربتینه تقسیموي خوږه یا خوږه پیلوینه تقسیموي یا نره بدعات طریقې کو یا ځون وایي لکه شیعګون او نره خلک چې کوم دي نو د مو عزتمنې دغه امیش په اسلام شی نشته، دې نه ځون بچ کول پکار دي بدعات نه. نو دا دوه غشته رژه نیوله او ورسره د بل بچ باندې خروج شو. نو الله د میش ته عمل توفیق نصیب کو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.